مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كان الناس اطول خلق أمة واحدة أمة يو دل يو فبعث الله فسراولی کا اللہ تعالی النبیین پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی ومنذرین و یرون کی وانزل و نازل کو معهم پا غیمانی اغی سرا الکتاب کتاب بالحق پا بیان حق سرا لیحکم دفار جی پیسلو کی بین الناس فما بین دا خلقو کی پیما فآغا سکی اختلف فیه آغا جدی اختلاف کرو پاغی کی وما اختلف فیه او اختلاف نو کرو پاغی کی الا الذین مگر آکسان اوتوه چو ورکڑشو اغیتا علم داغی من بعد پس دا آغا نما جاءتم چراغی سر البینات واضح بیان بغیم بینهم دا وجد عناد نا دا حسد نا پا ما بین دا غی کی فہد اللہ پس اللہ تعالی ہدایتو کا الذین کسانتا آمنو چی ایمان راوڑ ما دا غسیزن اختلفو چی دی اختلاف کرو پی پاغی کی من الحق دا حقنا بی اذنی پا اذن دا اللہ تعالی واللہ اللہ تعالی یہدی ہدایت کی من آغا چاہتا یشاو چی اغواری الى صراط مستقیم پا طرف دلار نیغی. اللہ فرمائی کہ کان الناس امت واحدہ دا طول عالم دا یو ڈل و یو امتو دا بابا آدم علیہ السلام اولاد طول پا یو توحید بانے یو اسلام بانے چل سوشو ربتا پزمک گناہو نشورو اول قابیل را پاسی دا خپل رور حابیل وجو یا ہاں زمانہ راتلا حتی دا نوح علیہ السلام زمانہ رالا رو اغی شرک شروع کو و دا آغا خلق دا اصلاح دا پارا اللہ تعالی پیغمبران راو لے گا پیغمبرانو کار سو مبشرین و منذرین کہ کم خلق دا اللہ احکام منی اغیت زیر ورکو او چې کم خلق دا اللہ نا فرمان دی ایرول سم شئی گورے وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه او پیغمبر سر کتاب راو لے گا کہ دا خلق پس کی اختلافی کہ دا غی پیسلو کی کہ اللہ فرمائی دا اختلاف نو کرے مگر آکسانو کہ ایسر علم گورا اختلاف دا کار دا ملیانو دے پا مسائل اختلاف و بسڑے علا گئی چی پا مسئلہ پوئی کی مسئلہ و تورزی چی علم و سر چی علم و سرنی یا اختلاف سنگا کئی خود دا اختلاف پا کم بنیاد بارے ہو تا پا امت کی جدا ڈھل بازائی جوڑی گی یا وہی زمان چاٹائی شملی خوگی دی زب پا حقیم بل وہی زمان چاٹائی شملی خوگی دی زب پا حقیم جدا ڈھلی دی دی ڈھلو کی شاعت بنیاد سا دے اللہ وہی باغیم بائن دا وجد عینان نبا ما بین دا دی کی خپل مابین کے عناد و زد و حسد او انسان دا عناد باعیا زد حسد ولی رازی شاعت دی پسی دو سیزو ندی یو تویلش حب جا او بل تویلش حب مال یو سیبا اختلاف دید وجہ کئی کہ اگر دا اللہ جدا مانیٹری غواری اگر جدا لیڈری غواری یو شیخ الاسلام دے ندوی ماتم شیخ الاسلام ہوئے
هغه د یو ډلې مشر دی، نو ما هم د یو ډلې مشر کوي چې ما سره هم لګېدلی چې دا صدر دی او دا شیخ دی او دا دی. نو دا منیټري ګوره یو سړی مشري غواړي ځان له ډلې جدا کړي. دا څومره ډلې چې جوړې شوي دي، دې ډلو پسې شاته بنیادي یا خو لیډري غواړي یا حب مال راځي. مسار دې ملګرو ته کلاس کې وي، درسګاه کې سړی اریان چې دا قادیانان نه دي، غلام احمد قادیاني دغه خبرې چې سړی وګورسه لیوانې غوندې خبرې کوي، نو سړی اریان چې لکه دې خلکو سره پیغمبر مني. او دا سوچ مې ورشي چې لکه یو سړی دا سوچ نه کوي لکه مونږ والا ځان والا، چې یو سړی دا سوچ کوي لکه 100 کاله دی عمر شي نو مړېږم به نه، نو خارې به رامانې چې سبا به خدای له جواب څه ورکوم. سره د دې نه یو سړی ولې بیا غلط کار کوي. نو خانه یا دا حب جاه غسته دی یا حب مال دی، پیسه ولا راځي. د ډېرو خلکو لا الله دې موږ ته بخښنه وکړي، الله دې زموږ حفاظت وکړي په دې دیني جامه کې، نه د دیني جامه کې داسې خلک دي که نه، دا موږ دلته ګټې خټې لوټې کوو که نه، لګیا یو ځان لړه چوو. دا خلک داسې خلک ته تاسو ته څه پته ده، دی د عالم داسې قیمت لګوي که نه، تاسو بهریان شئ بس هغوی به تا سره راشي، د هغې یو څو خبرې بس هغه به ومني، په هغې به ورسره خبره وکړي، دعا خیر به ورسره وکړي. خانه 2-3 کلاشنکوف والا بدله درکړي، لیډ ګوزر بدله درکړي، عمارت بدله جوړ کړي، کروڑونو روپۍ ورکوي، تا به هېڅ هم ضرورت نه. مسله سي هغه غاړې به خالي تش کدو به بیا الله سره په نږدې څه نشته دی بیا. سړی دې مالګې سره ډوډۍ وخوري، سړی دې مرچکي سره وخوري، اوبو سره دې وخوري، لوږه دې تېره کړي، خو ګنبد حضرا سره د رسول الله سره چې کومه رشته ده هغه دې نه کمزوري کوي، تېر به شي دا ژوند. علا کل حال دا 2 څیزونه دي سیبا، یو د مشرای شوق دی او دویم د مال شوق دی. او نبی علیہ السلام وی یو شرمخ یو اوګه شرمخ زمره چې په کاندک را پری دی بیزو ګړو باندې هغه دومره نقصان نه کوي چې څومره یو مسلمان یو مؤمن ایمان ته دا 2 څیزونه نقصان ورکوي، یو د شهرت شوق او یو د دنیا شوق. او انسان چې کله دا 2 خبرې راشي دی بیا دې دپاره د مشهور کېدو دپاره دی بیا ډېرې ګاډې واړې وایي، او د دنیا دپاره دی ډېرې ګاډې واړې وایي. الله دې موږ دې دواړو نه وساتي. انسان ډېر عاجز دی، ډېر کمزور دی، غټې غټې خبرې نه دي پکار. الله دې موږ ته بخښنه وکړي، الله دې زموږ کمزوری کوتاهی معاف کړي، الله دې زموږ هر ادا د خپل رضا کړي. دنیا دورہ ژوند دی، شاعر وہی پیدا جو ہوا ہے وہی ایک روز مرے گا، جب احمد مرسل نہ رہا کون رہے گا. کہ دنیا کے سوک پاتے کېدل ایسوک به پاتې شي، که پاتې کېدل رسول الله به پاتې شي، چې رسول الله پاتې نه شي هېڅوک به پاتې نه شي. څه وخت مخکې به دې موبایلونو کې دا کسان راځي که نه، دی وایي زما دومره پرینډ دي، دومره پالور دي، یعنی ما دومره خلک ګوري. سیبه په هغې کې یو هلک و چې خدای خبر 3 ملیونه که څومره خلک هغه سره لکه 30-40 لاک خلک هغه به کتبې ګاډي کې روان او ځان ته یې ګاڼه لګولې وه، سور کې روان او لایو موبایل یې لګولی و چې خلکو ته لکه دا درس لایو چلېږي که نه، داسې لایو لګولی و چې خلک ما ویني. هغه په سور کې په مزه کې و،
او وی دا وګوره ما دا لایو لګوله دوره خلک می ګوري او پاغي کې مخامخ یو گاڑو دا غینه ورټیپ کو او خود تیز روان چې هغه څنګه ورټیپ کو راوایړو کنه نو مخامخ بل ټرکو رب چې غینه راو په سړی لړو دا اوس خبره ده لږ وخت کیږي ما پله کتل نو ما دا هغه 30 लाख 40 लाख هغه میلیون هغه فالوورز شو اوس بوله څه فائدہ ورکی صرف او صرف هغه فائدہ ورکي چې هغه د الله قربتي د الله رضا دا باندې خلک دې سيزونو پسې لګېدلي الله دې موږ ته بخښنه وکړي دا ډېر کمزوري خبرې دي فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بیا الله وی ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوي ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما ياتكم او حال دار چې نه دی به راغلی تاسو سره مثل الذين مثال لا کسانو خلو چې تیر شوي دي من قبلكم مخکې ستاسو نه مستهم الباساء رسیدلی هغوی ته الباساء هغه تکلیف هغه بیماری والضراء الباساء هغه مالی تکلیف والضراء او بیماری وزلزلوا هغه اجړه کولی شو حتی تر دې پورې یقول الرسول چې د پیغمبر غوندې شخصیت به وي والذین کسانو آمنوا چې ایمان راوړو معه په معیت دا کې متى نصر الله کله به راځي امداد د الله تعالی علی خبردار ان نصر الله بشک امداد الله تعالی قریب نزدې ده الله وی تم خسبتم ان تدخلوا الجنه الله استاد څه خیال له چې تاسو به جنت ته د خیراتی ورشي دا جنت چرته د ثوابای اړه چې د قسمه پکې ګرځي الله وی نه دا داس خیراتیم نه ملاویږي ګوره ښا امتحانات به راځي په دین کې او الله وی په مخکینو خلکو باندې داسې بیماری راغلي دي داسې مالی تکلیفونه راغلي دي په جهاد کې داسې تکلیفونه راغلي دي داسې به اجړه کولی شو چې د پیغمبر غوندې شخصیت چې هغه د استقامت غري هغه به هم لاس اوچت که هغه به هم وي متى نصر الله الله ستا امداد به څه ټیم راځي داسې شوي دي چې یو پیغمبر پسې قوم شوی دی پیغمبر تیزي ډکې ورته کولاو شوی دی پیغمبر ته ډکې ورته لاره ورکړه ډکې کې پیغمبر پټ شوی دی هغه خلک راغلي دي او هغه ډکې داسې او داسې او داسې اته ته ټوټې کړې هغه پیغمبر باندې اره چلولې داسې سخت وختونه تیر کړي دي خلکو الله وی امتحانات به راځي امتحاناتونه به تښتئ نه یاد ساتئ سیبه موږ به هر ټیم دا دعا کوو زما خپله دا دعا ځان خدایا موږ سره په هر آن کې په هر زمان کې الله د اسانۍ او د نرمۍ معامله وکړي خدای موږ د سختو د برداشت نه یو خدای موږ ډېر کمزور یو موږ سره د اسانۍ معامله وکړي نو خدای نه به غواړو اساني سختۍ به نه غواړو ځان بعضې سړی خدای ته ځان ډېر نیغ نیغ کوي خدای ته به ځان ډېر نیغ نیغ نه کوي زموږ یو مولوي صاحب نو بیمار نو چې بیمار یو بل مولوي صاحب هغه له تپوس له ورغی و دې خو په تکلیف کې دی صاحبه څنګه شکر ته خیم الله کرم دی گزاره دا کیږي او غذا یو تکلیف کړو مولوی چې داسې ټوکمان هغه ورته ځان ته ډېر نیغمه کو لږ وی وی ورته کو چې ترسې در باندې راشي دومره کلکې کلکې خبرې مه کوه کله ورته وی وی فریاد هم کوه نو ګوره الله به فریاد خوشحالېږي که الله ته به ځان ډېر ګوره خدای ته به نه په عبادت ځان ډېر نیغ نیغ کې په هېڅ د پس وایي خدای هېڅ دی خدای دکه خوښوي چې یو سړی خدای ته وایي چې خدای زه په هېڅ کې نه یم نه مې عمل شته نه مې علم دی هېڅ مې نشته دی او صیبه که دعوې شروع شوي د الله سره ګورې الله سره عجز نشته دی ښه الله هغه ذات دی که نه الله سره عاجزي نشته دی
الله دې من کې عاجزي واچي متى نصر الله الا ان نصر الله کریم مدد الله ډیر نږدې دی الله دې موږ سره خپل امداد شامل حال بس بګوغا کان الناس ودا ټول خلق امه واحده امت یو اختلاف یوکن فبعث الله راولگ اللہ تعالی النبیین پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی ومنذرین یرون کی وانزل نازل کما پایمان الکتاب کتاب اب الحق پر بیان حق سر لیحکم دا پار پیسلو کی بین الناس وما بین دا خلقو کی فیما پاس اس کی اختلاف کر فی پائی کی وما اختلف بی اختلاف نو کر پائی کی الا الذین مگر آکسانو اوتوه جو ورکڑ شودا من بعد پس داغنا ما جاءتم چراغ غیسر البینات واضح بیان بعیم بینم دو وجد عناد نپا ما بین دا غی کی فہد اللہ پر ہدایتو کا اللہ تعالی الذین آکسانتا آمد چی ایمان راول ما دا غسیدن اختلف دی اختلاف کرو فی پائی کی من الحق دا حقنا بی اذنی پیزن دا اللہ تعالی واللہ اللہ تعالی چی دے یادی ہدایت کی من آوچات ارشاو چی غواری الى صراط مستقیم پر طرف دلار نیغی ام حسبتم آیتاسو گمان کوئی ان تدخلوا الجنتا داجی تازو بدخل بھی جنتا ولما یاتکم حال دار نبوی راغل تاوسرا مثل الذین مثال دا کسانو خلو چی تیرشوی من قبلکم مقستاذنا مستهم البعصاو رسیدلو اغیتا البعصاو اغا بیماری والضراء الباساء مالی تکلیف والضراء بدنی تکلیف وزلزلو اغی اجڑا کولی حتی دردے پر یقول الرسول چوی پیغمبر والذین واکسانو آمنو چی ایمان راوڑو معکم آیت دا کے متا نصر اللہ کل براج امداد اللہ تعالی علا خبردار ان نصر اللہ بشکر امداد اللہ تعالی قریب نزدو دے الحمدللہ رب العالمین کریم خدای زموږ د ټولو ناراضي شي الله زموږ